السلام علیکم. تاسو سره نن یو ډیر اهمه خبره شیر کول غواړم. پرون باندې سیسیس کوم اگزام چې شوی دی دا غي ریزلټ کتو نو پاغه کې د بلوچستان نه 3 کسان پاس شوی دي، د خیبر پختونخوا نه 2 کسان پاس شوی دي او د پنجاب نه پکې 20 یا داسې خوشا پاس شوی دي او د سن نه پکې یو کس نه پاس شوی. اوس د دې ویډیو مقصد مین څه دی؟ کومنګ وګورو زموږ په سکولونو کې چې کله ریزلټ راشي نو خلک په 1100 کې 1099 1095 او 1000 سمثینګ نمبر یالي. کله ریزلټ وګوري د پی سی ریزلټ وګوري د میټرک ریزلټ وګوري نو ته خو به وایي چې د دینه با آینسټاین نیوټن او داسې غټه غټه بلاګانې چې نو هغه به پارېږي. اوس چې کله بیا داسې د مقابلې امتحانونه یا داسې په اعلی سطح باندې د اعلی افسرانو د بیوروکریټس یا د مختلفو ادارو لپاره د افسرانو لپاره امتحان وي نو بیا زمونږ ریزلټ زیرو وي. موږ نه ساینسدان پیدا کو نه موږ داسې خلک پیدا کو چې هغه د ملک او د قوم د ترقۍ ذریعہ وګرځي. دا غي مین وجه دا ده چې زمونږ په ملک کې کمی تعلیمي ادارې دي هغه د نمبرو په دوړ کې دي. کوالټي ایجوکیشن چې دی هغه هیڅوک نه ورکوي. ماشومان چې دی هغه ډېرې غټې غټې نمبرې والي خو چې کله هغه داسې امتحان ته یا داسې مقابلې ته ورمخکې شي نو هغه بیا په دنیا کې د ټولو نه وروسته وي. دا چې کمې نمبرې دا ماشومان اخلي نو دا خو نه په امریکا کې څوک اخلي نه په برطانیه کې اخلي او هغه زموږ نه ډېر زیات مخکې دي. دلته وس نمبرې خو ډېرې زیاتې علي خو موږ د ترقۍ په دوړ کې ډېر زیات وروسته یو. د هغې وجه د زموږ پیرنټس هم دي چې هغو ته هم صرف نمبرې پکار دي. د هغو بچي که سبا کلنډران جوړېږي که هغه ډریوران جوړېږي او هغه که بیا مزدورکاره جوړېږي نو د هغې وجه دا ده چې هغو ډېرې غټې غټې نمبرې اخیستي خو بیا د معاشرې په ترقۍ کې هغو خپل کردار نشي ادا کولی ځکه چې هغو له بیا څه ورځي نه. نو زه د معاشرې د پیرنټس ته د استادانو ته دا یو درخواست کوم چې تاسو په کوالټي اف ایجوکیشن باندې زور ورکئ په نمبرو باندې نه. تاسو چې څومره ډېرې نمبرې اخلئ خو چې تاسو له څه درځي نه نو بیا تاسو ترقي نشئ کولی، نه د ملک ترقي کولی شي او نه د معاشره ترقي کولی شي. بیا موږ د ترقۍ په رفتار کې بیا ډېر زیات وروسته یو او بیا زموږ دغه ماشومان چې د نیوټن او د آینسټاین نیم غټې غټې نمبرې اخیستي هغه بیا سعودي عرب ته دوبۍ ته او داسې مختلفو ملکونو ته بیا مزدورۍ لځي. بیا هغه داسې یو پروفیشنل لاین ته نه ځي چې هغې کې هغو د هغو تنخواګانې هم سیوایي، هغو د ملک لپاره ریوینیو هم جنریټ کړي، هغو د خپلې معاشرې یا د ملک په ترقۍ کې کردار ادا کړي. نو دا څیزونه چې دي په دې اوس نه موږ لا په دې باندې سوچ پکار دی چې زمونږ ماشومان څومره قابل دي. د دغه نمبرو د اخیستو لپاره د نقل رجحان چې دی هغه ډېر زیات سیوا دی. پخوا به چېرته یو پرزه نیمه ماشومانو ځان سره کلاس ته یا حال ته یوړه او د هغې نه به یې نقل کوو هغه به هم ډېر په یره باندې او په دغه باندې کوو. اوس چې د نقل او د دې سیستم دومره عام دی چې پیرنټس چې دي نو هغه یا د هغو استادان چې دي چې کله د استاد سره د ماشوم سره په حال کې کتاب نه نو هغه وایي دا دغه د پرزه خو ډېره وړه خبره پاتې شوې ده. اوس هغه وایي چې کتاب او بیا 2-3 کتاب یې وړی او د هغې نه یې لیکل کولی نو د هغې نه خو لیکل وکړي خو بیا د هغو نه داسې د معاشرې یو کامیاب انسان نه جوړیږي. نو په دې څیزونو موږ له سوچ پکار دی چې موږ ترقۍ طرف ته ځو، موږ خوشحالۍ طرف ته ځو، زموږ معاشره مخکې ځي. نو پکار ده چې زموږ د تعلیم کې کوالټي راشي. موږ کوانټیټي خو پیدا کوو، موږ ډېر شي ایجوکیټډ خلک پیدا کړو د کوانټیټي په لحاظ سره د مقدار چې د کدا دومره شي خلک پیدا شو خو په هغو کې کوالټي څومره ده او د هغې نه معاشرې ته بیا پیدا څومره ده نو هغه بیا نشته. هغه بیا په 100 کې یو کس هم نشته، بیا په 1000 کې یا په لاکو کې یو یا 2 کسانو ځي. نو په دې څیز باندې موږ له ډېر غټ سوچ پکار دی چې زموږ د معاشره زموږ د ملک او زموږ د قوم ترقي وکړي. او دغه نقل رجحان چې کوم دی دغه د والدینو دغه
دوړ چې کم دی د نمبرو د والدینو دا کم خواهش چې دی یا د پرایویټ سکولونه یا کالجونه چې دي هغې د معاشره چې ده دا د ترقۍ په ځای تباهۍ طرف ته بوتله. نو په کار ده چې په دې سیز مونږ سوچ وکړو، مونږ ترقۍ طرف ته لاړ شو، د تباهۍ نه ځان بچ کړو. او هغې طریقه هم دا ده چې مونږ په کوالټي باندې زور ورکړو، په کوانټیټي باندې زور ورنه کړو. مونږ یو څو افراد پیدا کړو خو چې هغه د ملک او د قوم د ترقۍ ذریعه ګرځي. نو دا پیغام چې دی دا تاسو په معاشره کې نور هم شیر کړئ چې په خلکو کې اویرنس پیدا شي. شکریہ.